بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم زموږ اسم فاعل والا قانون خو ترې نه پس ورته اسم مفعول والا قانون خو ورته وایي چې بچي په دې کې لږ معمولي شانتې فرق دی. د ثلاثي مجرد نه چې موږ اسم مفعول وروړو نو دا به د مفعولون په وزن باندې راځي، لکه منصورون، مضروبون او دا شان چې کوم دي نو محسوبون، معلومون، نو دا به د مفعولون په وزن باندې وروړو او په دې به ورسره پوهېږو چې صرف دا منصورون چې کوم دي نو ګوره اسم مفعول نه دی، بلکې د دې نه بیا تثنیه او جمع هم راځي، منصورون، منصوران، منصورون. نو دا منصورون هم چې کوم دي نو څه دی؟ اسم مفعول دی. په هر حال باندې باندې بیا پوهېږو، دا به ورسره وکړو، وضاحت به ورسره د دې خبرې وکړو. بیا به ورته ووایو چې دا خو موږ د ثلاثي مجرد نه چې کوم دي نو اسم مفعول جوړ کړو، اوس د ثلاثي مزید نه چې موږ اسم مفعول جوړو نو څه به وکړو؟ نو ورته ووایو ګوره چې د ثلاثي مزید نه موږ اسم مفعول جوړو نو دا به بالکل د اسم فاعل په شان اسم فاعل په شان دی به راځي، لکه ثلاثي مزید نه چې موږ کوم اسم فاعل جوړ کړو. خو بس په دې کې فرق دا دی چې په اسم فاعل کې ما قبل آخر دلته کې به مکسور وي او دلته به ما قبل آخر چې کوم دي نو هغه به مفتوح وي، لکه دلته مکرمون دی، دلته چې کوم دي نو څه دی؟ مکرمون دی. او صرفون دی، دلته دا را چې کوم دي نو څه ده؟ دا مکسوره ده. دلته کې به څه وکړو؟ منصرفون به وکړو، دا را به چې کوم دي نو څه شي؟ دا به مفتوح شي. نو بس صرف دا فرق دی پکې چې کله دا ثلاثي مزید نه موږ اسم مفعول جوړو نو هم د دغه باب د اسم فاعل هغې له به چې کوم دي نو ما قبل آخر کسرې له به څه ورکړو؟ فتحه به ورله ورکړو، نو دا اسم فاعل به چې کوم دي نو په اسم مفعول کې بدل به شي. ماشوم سره به ورسره دې ځای کې موږ دا خبره وکړو چې بچي دا اسم مفعول ګورئ دا چې کوم دي نو د فعل مضارع مجهول د صيغو نه به جوړېږي، لکه څنګه چې موږ دلته کې د مجهول معنی کوو نو دغه شان دی به چې کوم دي موږ د اسم مفعول دا معنی به هم کوو. او په اصل کې دا چې کوم جوړ شوی دی دا د څه نه جوړ شوی دی؟ د فعل مضارع د مجهول د صيغو نه جوړ شوی دی. هغه صيغونه به چې کوم دي موږ څه جوړو، خو د اسانتیا دپاره ماشوم دا پوهې لپاره کوم دي نو بس دې ځای کې ورته صرف دا کسره ورسره څه کې دا ورسره کوم دي نو فتحې سره بدله کړه او په ډېر ښکلي په اسانه باندې پوه یې شي.